د بعضو خلکو بدن کې همیشه درد وي، هډوکي خوږېږي، خاص کر داسې خلک چې هغې لږ عمر رسیده خلک وي د هغې د اکثر ګونډې خوږېږي، مطلب موږ ته ګوډې وایو، څوک ته ګونډې وایي، د هغې خپې خوږېږي، د چا دغه رنګې د لاسونه خوږېږي، دا ځینې خوږېږي. نو دغه مسله چاته چې هم وي، کومې زنانه وي، کوم سړي وي، کوم خویندې وي، په هغې چې دا مسله وي، بعضې نن سبا دا مسله هم ډېره عام ده، واړه واړه لکان وي، نوجوان لکان وي چې د هغې بدن هم خوږېږي. نو بدن خوږېدل دا هم یو څو وجې کېدای شي، یا بدن کې د څه کمی وي پکې، مطلب وینه کمی وي، یا پکې داسې نور څه کمی وي، کولیسټرول کمی، یا دغه رنګې نور کمی بدن کې، هغې سره هم بدن هغه دردېږي ورسره. بعضې اوقات نن سبا چې کوم دی هغه د نظر بد وجه ډېره وي، نظر بد د وجې نه هم بدن خوږېږي. انسان باندې چې بد نظر ولګي، څوک ورته نظر وي، څوک ورته بد نظر وي، نو د هغه بدن کې سستی راځي، بدن سستېږي، هډوکي خوږېږي، سوچونه ورسره مختلف قسم ورځي. نو خاص کر د شپې خپې خوږېږي. نو که دغسې مسله چاته وي او چا باندې بد نظر وي او د بد نظر په وجه باندې بدن خوږېږي، یا بدن کې همیشه دردونه وي او بدن دردونه ښه کېږي نه، نو دې دا عمل شروع کې انشاءالله العزیز د بدن دردونه مکمل ختمیږي. عمل دی د قرآن مجید آیات د 15 سپارې تقریبا آیات مبارک دی، وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. دا آیات مبارک 21 بار 21 کرتا په تیلو باندې د مول شرشمو تیلو باندې یا زیتونو تیل باندې، بیا په هغې باندې مالش کولی. که بالفرض په زیتونو تیل باندې تاسو د موی بېشکه ډایرکټ تاسو مالش کوی شئ، او که نه شرشمو تیل باندې د موی، نو شرشمو تیل او مالګه داسې یو 100 روپو قدرې تیل واخلئ او دا یو چونډې قدرې مالګه پکې واچوئ چې او خوړ چې خو خوړ کېږي، هغې نه بس په 21 کرته دا آیات مبارک ووایه، وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. دا بچ ووایې، بیا هغې نه بس د شپې مالش کوه، انشاءالله چې څومره هم دردونه وي، څومره وخت هم دردونه وي، دا مکمل ختمیږي ورسره. بل دا په دې باندې اوبه هم د سورة فاتحه ورسره وایه 21 بار او 21 بار دا وظیفه کوه. اوبه پیدا مو هغه اوبه څښه، نو که بدن کې څه داسې لاعلاجه بیماري وي یا نور بیماري وي، هغه هم ختمیږي ورسره. خاص کر دردونو لپاره بهترین کار کوي. نو دا عمل شروع کړئ، انشاءالله فایده به ضرور ملاویږي. بل بعضې ملګري زموږ نمبر غواړي، زموږ نمبر یوټیوب چینل کې شته، مفتی فیصل 034، هغې کې جادو جناتو باره کې داسې نور ویډیوګانې دي، هغه د علاج معالجې د فقور دپاره، انشاءالله تاسو هغه هم کتئ چې فایده به ضرور ملاویږي. یو خبره کوم اخیره کې، زما د هر هغه ویډیو هر هغه چاته جات دی چې کوم کس ځان دپاره کوي، دا نه چې خلک راشي یا ایماندمونه کوي. که کوم کس دی کې روجت مسله کې ګیر شو، نو ذمہوار یې زه نه یم. هر کس که کوم کس ځان له وظیفه کوي، ځان له کولو شي، کور کې رور خور له کولو شي، خو کور نه بهر خلکو دپاره د اجازت چاته نشته چې څوک کوي. ذمہواري خپله ده، که دې ته بیماري پېښي او که هر څه پېښي، هغې خپل کار دی. هر څیز دپاره یو استاد ضروري وي. کتابونه دنیا د خدای دي، هر یو شی دنیا د خدای دی. هر کس د هر کتابونو ډاکټر کېدی څوک نشي، خو خامخا د هغه استاد سره به وخت تېري، استاد تجربه به حاصلې، هغې نه پس به دې ډاکټر جوړېږي. نو برای کرم کم کس عمل کوي، نو هغه ځان دپاره کوي، بل چا دپاره نه کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.